بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، زم ستاسو ورور ستاسو مرګره عمر خان. مینوالو نن د یو نوي ټاپک سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. مینوالو تاسو ټول ته پته ده چې د نن یو څو ورځې مخکې په پېښور کې د یو ماشوم سره واقعه راغله، کوم چې زموږ د KPK پولیس یو څو پولیسیان چې کوم دی هغه سره ډېره غټه بدتمیزي کړې وه، د هغه نه کپړې ویستې وې، بیا ولې ویډیو په سوشل میډیا وایرل کړې وه. په هغې باندې خو زموږ ټولو مطلب سوشل ورکرو او نیوزو هر چا چې کوم دی په هغې باندې رد عمل وکړو، د هغې خلاف چې کوم دی ودرېده او په هغې باندې خبره اوس هم روانه ده. د هغې سره سره چې کوم دی تاسو ټولو ته پته ده چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې چې کوم دی د مندر افتتاح کېږي. دا یو اسلامي ملک دی. مونږ په اسلامي ملک پاکستان کې د مندر افتتاح د مندر جوړېدل هیڅ چیرې هم نه منو. دا ملک د مندر په نوم نه دی آزاد شوی، دا ملک د اسلام په نوم آزاد شوی دی، دا ملک د هندویزم په نوم نه دی آزاد شوی چې په دې کې چې کوم دی هندوان دپاره به هغو دپاره مندر جوړېږي، د عیسایانو دپاره پکې د هغوی عبادتګاه جوړېږي. نو دا مونږ چیرې هم نشو برداشت کولی. خو د افسوس مقام دا دی چې زمونږ ټولو میډیا، زمونږ سوشل ورکرو هغو چې کوم دی یو کس هم په دې باندې زیاتر خلکو چې کوم دی په دې باندې ویډیو نه ده جوړه کړې، په دې ټاپک باندې چا ډسکشن نه دی کړی چې د دې مونږ مخنیوی پکار دی، چې مونږ د دې مخنیوی وکړو چې زمونږ په ملک پاکستان په اسلامي ملک کې دا دغه مندر جوړېدل، د عیسایانو عبادتګاه جوړېدلو، دا مونږ چیرې هم نشو برداشت کولی. د ازادۍ نه مخکې چې کم پاتې شوي دي هغه خو دي، خو نوي چې کوم دی مونږ چیرې هم دا نشو برداشت کولی. ښه زمونږ چې کوم دی د PTI چې کوم ورکر دي، زه د هغو نه په دې باندې ډېر زیات ګیلمن یم چې هغو دغه یو بانه نیولې ده چې دا چې کوم دی په 2017 کې چې کوم دی دا نواز شریف د دې افتتاح کړې وه. نواز شریف افتتاح کړې وه، بالکل مونږ دا منو نواز شریف غلط کار کړی و، هغه افتتاح کړله. خو جوړېږي د چا په حکومت کې؟ ستاسو په حکومت کې. دا د PTI والا ذمهواري جوړېږي چې دا ودرئ. که د دې ابتدا شوي ده، مونږ مسلمانان یو، مونږ دا چیرې هم نشو برداشت کولی. د عمران خان هم یو ذمهواري جوړېږي، د هغه په دې وخت کې په حکومت کې دی، هغه له پکار دی چې دا شی ودرئ. که په هر جوړي، که په هر قیمت وي، خو دا ودرول پکار دی. مونږ دا چیرې هم په اسلامي ملک پاکستان کې دا نشو برداشت کولی چې غیر مسلمونو لپاره چې کوم دی عبادتګاه دی بدی کې جوړه شي. ولې چې دا ملک د هندویزم په نوم نه دی آزاد شوی، دا د اسلام په نوم آزاد شوی دی. په دې کې اونلی مونږ اسلام خورول غواړو، په دې کې اونلی مونږ جماعت مدرسه پرېښودل غواړو. د هغې نه علاوه چې کوم دی د غیر مسلمو عبادتګاه دلته مونږ چیرې هم نشو برداشت کولی. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې زما دا وس کېږي چې زه ویډیو په وساطت باندې خپل مطلب قوم، خپل پښتانه اولو او بیا پاکستانیان چې کوم دی هغه رایښ کړم او د دې خلاف مونږ ودرېږو. د دې زمونږ چې څومره په پاکستان کې علما دي، زمونږ چې څومره هم خلک دی د هغو دا ذمهواري جوړېږي چې د دې خلاف اواز چوت کړي او د دې چې کوم دی مخنیوی وکړي چې دا زمونږ په ملک پاکستان کې د هندویزم او د دې د اړې ختم شي. دا مونږ چیرې هم نشو برداشت کولی. نو د ویډیو مقصد مې دا و چې دا ویډیو مطلب دا دی چې تاسو رایښ کړم د دې ویډیو په وساطت باندې، او تاسو هم د دې خلاف مطلب څنګه چې د پېښور کې د ماشوم سره حادثه وشوه او د هغې خلاف ټول قوم راوته، د دې خلاف هم راوځو او دا مونږ چیرې هم نشو برداشت کولی په اسلامي ملک کې. بس په ننني ویډیو کې دومره. خپل ورور عمر خان اجازت ورکوي، په بل ویډیو کې ملاویږو. چې هر ځای یې ښاد آباد اوسئ، د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.